او سلورم تزکیہ چې انسان کې دنه چې کوم عیبونه دي د شرک نه راواخله، د شرک، د بدعاتو، د تکبر، د عجب، د کینې، د حسد، دا به د انسان نه څنګه وځي؟ دینه مسئله څنګه پاکیږي؟ نن خو خلکو تزکیه هغه د بدعاتو لپاره نوم ګرځولی، ګډېږي به داسې شی دا تصوف دی، داسې کار کولی کوي دا رقص صوفي دی، داسې شی دی وایي دې باندې تاسو نه پوهېږئ دا جدا شی دی، شریعت جدا شی دی او طریقت جدا شی دی. که عالم ورته ووایي چې دا پیره داسې کوي، پیره ته خو ګډېږي، پیره ته خو ټوله ورځ ښځو سره ناست دی، پیره ته خو مونځ نه کوي، دا ابلیسیت دی، دا د ابولهب لار ده. تسم که نرسی بکابا اے عربی کی راہ کی تو میروی با ترکستان است. دا اللہ تا رسیدو والا لار ندا. نن سبا دا پیرے مریدے پر نن بانی خلقو دا خلقو عزتونم لوٹ کرو، دا خلقو مالونم لوٹ کرو، او سو بزار بانی پوری گی نا. دی تیر میاش کے دیو پیر حالاتی ورکڑو، اخبار کی ورکڑو چې هغه پیر هغه چې کله گرفتار شو او د هغه نه استفسار شو نو 75 زنانه د هغه پیر نه حرامې حاملې وي. اخبار پاکستانی اخبار کې ځکه زنانه وراتلې زمونږ بچی نه کېږي، نو هغه به د دم تعویض په ځای ول عملي علاج کو، عملي علاج به کو. نو 75 زنانو اقرار هغه کړو چې 75 زنانه دا داغه نه حاملې دي چې شنډې به پکې لاسو تلې وي. دا پیری ده، دا پیر دی جی. اشکاله دا نن سبا ورپسې خدا هر سړی صحافي دی که نه، یو میک پیدا کړي، یو سټینډ پیدا کړي، هر سړی صحافي دی. نن سبا ورپسې ګرځي په دې ګردونو، سورت فاتحه ورله نه ورځي فاتحه. دا جی دا پیر صاحب دی، مونځ به نه کوي، پیر صاحب بوز نه کوي، وی منزل خدای مدینه ته ځي. نو ورته ډوډۍ انګلینډ ته ځار ته ډېره ښه میلاي، بیا ډوډۍ ولم مو ورکړه، ډوډۍ انګلینډ ته زابل له انډیا ته ځه، بیا څله زموږ پاکه ځمکه ګنده کې. عجیبه کار دی، خلکو دې عقل ته ذهن ته سړی حیران شي. خپله ښځه وبوځي یا پیر یې داسې غېږ کې نیولي هغه ته وجودي ځای ته راولي، هلته سړی ورته هم ولاړ دی. یو پکې دی تپړ والا سرکار، نو ښځه به راشي یو بنارسي څادر پروت وي هغې کې ورسره ښځه غوږ دننه کړي، دا څادر په ځان واچوي، پیر صاحب او دننه پته نه لګي چې چمې ګوید چې دننه څه سرګوشي کېږي. دا سرونه به جنګولي جنګولي، بیا ډېر وخت پس چې سر راوباسي نو داسې ملال والا ټپ را پرېږدي، یہ تپړ والا سرکار ہے. و دا تپړ والا هو رحمت الله بولی سے بھی نشے وہاں وہی لبوزی بھی والا ملالہ سے ٹپڑ رکھ گئی، ٹپڑ والا سرکار حیران شي سره دی خلکو. ادیتم ادم عقل دلم خلک خزبوزي. اوس پکې پیر راوتی، پیرا مثلا موبایل کې شته قاری یوسف صاحب را لګي، پیرا مرید ورته ناست دی داسې سوي یو بلتا دی، پیرا صاحب الله داسې ګولاو واه ګول لیے مرید جوار شي هغه د ترغاړي وسی، مرید د پیر ني صاحب نه ترغاړي وسی. او ډیر وخت چې کوم نه نو داسې ترغاړي سته د نورانیت ورته منتقل کی، نورانیت ورته منتقل کی او بیا پاسی بیا مخامخ کین. تا د تصوف په نوم باندې کومه ګمراهي شروع ده، دا کومه ګمراهي شروع ده. سبا دا نور روتی گڑا والا سرکار تیر دا سیفیان دی جی، دا سیفیان دی گڑا والا سرکار. نو پتہ نلگی چه دغا مریدان سخوری بوداگانی ولی داسی گڑی کی داسی جذبهی پکی کرا، داسی جذبهی داسی گڑا کئی زبردستا اکل دیر جذبهشی یو پکی پنکی تنخده برا دنگلی پنکی نتاو شوه. ایو د بل سټ ته د انګلی کمیس دی لاس کرا وړا په ځان پوه نه د کمیس د سر لاس کې تل
د تصوف دا د موبایل کې خدا شته مزارات شرک کے اڈے مزارات شرک اور فحاشی کے اڈے په دینو یو پیج داږي کې ټول د مزارات او فحاشی دا خی خلق ہوتا دې ته تزکیه نه وږي چې ته ګډېږه مون تزکیه منو الحمدلله طریقت منو بیعت منو تزکیه د نفس دا منو منګه خو بدعت نه منو موږ دا تزکیه خو پیغمبرو کړی دا نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خو دا طریقه نه کړی چې ته خپل مریدان هغه جمع کا او چې هغه حلقه جوړه کا او یو بو لا اله الا الله ټول بو سره لا اله الا الله او دا وکله پاتہ کی او دا وکله په میاش کی میاش پس وي الله پاک قرآن وایي چې ذکر الله کثیر الله یادوا هر وخت یادوا ډیر ډیر یادوا د هر شي تعداد شته د ذکر الله تعداد نشته د ذکر الله تعداد نشته ته حلقات او د جمع کېدل د اسلام کې نشته عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې جمعه تراغه او جمعه کې حلقه جوړه شوی و او یو ورته وی چې هللو ټول به لا اله الا الله او یو ورته وی چې سبحوا ټول به سبحان الله هغه ورته ودرېدو او وباقره ورته وی من يعرفني فهو يعرفني ومن لا يعرفني فانا ابن مسعود که څوک ما پیژني ډیره خلک نه می پیژني زه ابن مسعود ما هذه الاواني لم تكسر د نبی علیہ السلام د زمانه لوخ اعلان دي مات شي د زمانه نبی علیہ السلام د زمانه جامع نه دي جوړي شي لقد جئتم ببدعه ظلما تاسو یو بدعت شروع تو تیار بدعت او بیا ورپسې جوړې د غټو نه ډکه کړه او فمازال يرمي او بیا وشتل جمعات نه وزغله دا حلق چې څوک جوړي د ذکر دا چې کوم جمع کیږي دا نه د دین کې شته نه په اسلام کې شته نه د علماء دیوبند د طریقه علماء دیوبند باخره کتابونه لري په باندې د شیخ سرفراز خان صدر صاحب د ذکر بالجهر په اړه کې دوه کتابه یو حکم ذکر بالجهر یو اخفاء ذکر د مفتی رشید احمد صاحب احسن الفتاوی نه هم جلد کې مجالس الذکر په نوم باندې مستقل رساله ده هغه کې ټول روایت نقل کړي وروسته پاګه کې بیا خپل یو تفسیر ذکر کړی دا د حوادث والبدع په نوم باندې هغه کې دا لیکلي چې دې کې د خلق راجمع کول تاریخ باقاعده مقررول بیا دا اعلان کول د په بدعتو کې حساب کړي دې ته تزکیه ته وایي تزکیه په قرآن سره کېږي قرآن ته لولې نه عقیده په قرآن سره جوړیږي قرآن ته لولې نه